یو روایت دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله بن مسعود ته وی چې بره دیونه ته وخت جمال جن مسواک را کټ کا او په دغه ورځ باندې هوا لګیدا ډیر زیاته هوا وا او د عبد الله بن مسعود ډیر زیات کمزور و دا پنډې ډیر زیات کمزور وي نو چې دی اون ته بره وخته چې هوا را د پنډې ښکار شوي نو خلکو پس بخندا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولی خان دی و د الله پیغمبره د ابن مسعود پنډې ښکار شو ډیر زیات کمزوري دي نری نری پنډې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي زمایل په اغزاد باندې قسم وي چې په قبضه کې زما ساده د عبد الله بن مسعود دا پنډې په میزان د تل کې د احد د غرنم چې کم دي زیات وزنی دي یو صحابي فرمایي وای مونږ چې کله مدینه منوره ته رالو نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په نبی علیہ السلام کو ته ډیر زیات راتلو نو زمونږ دا ګمانو چې عبد الله بن مسعود نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور یو فرد دی جوړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خادم خاصو عبد الله بن مسعود فرمایي چې د قران نلوي عالم زمانه بل نشته قران کم آیت مکه کې نازل شوی دی او کم مدینه کې نازل شوی دی یا چې کم قران په لار کې نازل شوی دی د دې ټول ارسم د علم دی حرف به حرف ماده پته ده او کومه ته پته ولګي چې یو فلان کې کس زمانه زیات په قران پويږي نو زه به داغه طرف ته سفر کوم اگر چې هغه سفر د اوخي نه وي مطلب دا کو دومره اوږد سفر وي چې هغه ځای ته اوخي نشي رسیدي بس داغه طرف ته سفر کوم او داغه نه به علم حاصلوم نه دا صحابه او دا غي د قران د علم د زده کولو یو جذبه او یو شوق نو موږ تاسو لم پکار دي چې موږ قران زده کو په قران باندې عمل وکړو د صحابه کرامو ژوندۍ زموږ او استاد لپاره اسوه حسنه ده د صحابه ژوندۍ زموږ او استاد لپاره نمونه ده